ډیرو محترم مسلمانانو، دنیا ګټل غواړئ، پیسې حاصلول غواړئ، مال دولت د هر چا ضرورت دی. مال دولت چې څوک ګټل غواړي د هغوی دپاره د فرشتو تسبیح، د فرشتو وظیفه او اسانه وظیفه ده. انشاءالله چې ډیرو لږو ورځو کې به تاسو ووینئ چې الله تعالی به مالداره کړي. مالدارۍ دپاره شرط خو یو محنت هم دی محترمو، داسې نه چې به سړی صرف وظیفو ته کیني، وظیفې کوي او محنت سره نه کوي. ګوره محترم مسلمانانو، څنګه چې سړی محنت کوي هغه رنګ الله تعالی دله صله ورکوي، خو بغیر محنت هم الله تعالی ورکوي. لکه یو صحابي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس رالی، ورته وفرمایل، ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دنیا رانه مه خړولی دی، دنیا رانه مه خړولی، دنیا مې په لاسو باندې نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، آیا تا د فرشتو هغه تسبیح ایر کړي دي کم چې الله تعالی فرشتو ته پې رزق ورکوي؟ نو هغه تسبیح هغه صحابي محترمو مسلمانانو شروع کړو. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما دا وخت ما مقوما ته چې دا یعنی دغه کلمه ما زده کړه، نو ډیره اسانه کلمه ده، هیڅ پکې ګران نشته، او په تعداد سره هم 100 فیرې ویل دي، او الحمدلله زه هم یم. د چا چې 500 روپۍ تنخواه شي د میاشتې، نو هغه به په دې کور څنګه چلی، هغه به د موټرسایکل خرچه، د کور خرچه، نورې خرچې تاسو په خپله سوچ وکئ. الحمدلله زه دا وظیفه کومه، الله تعالی ښه د ډیرو تیرو راکوي راله، او حلالې طریقې سره راکوي، او صرف امامتي کوم او صرف درس کوم. محترم مسلمانانو، نو تاسو درخواست دی چې د اسان وظایف زده کوئ او بیا په دې باندې عمل کوئ. دا صرف اورئ مه، دا وایئ. ګوره یو څیز چې د فرشتو تسبیح وي، یو څیز چې د فرشتو خوراک وي، صحیح شوه ده، نو یعنې په دې په ذریعه باندې الله تعالی فرشتو ته خوراک ورکوي، رزق ورته ورکوي. فرشتې خو د نور نه پیدا دي، هغوی خوراک نه تاسو به وایئ چې فاکې دي، خو لیکن دا په حدیث مبارکو کې راځي چې الله تعالی دوی ته په دې باندې یعنې دا د فرشتو یو قسم له رزق دی. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی د موږ باندې وسعت فراخي راوستلی کړي، او داسې فراخي چې د الله تعالی د سیړه وي، چې بیا نه ختمېدونکي وي، خو تاسو به نیت ورسره کوئ محترمو چې انشاءالله دې کې به د غریب مرسته هم وي، دې کې به یتیم او د کونډې مرسته هم وي، دې کې به د هغه مزدور بالبچه‌داره چې په 500 روپۍ باندې په دې سرو غرمو کې دیاړي کې د هغه پکې حق هم وي، او زموږ د جومات د امامه پکې هم حق وي. په دې نیت باندې به کوو، انشاءالله باقي به د الله تعالی داسې مخ او بند روان کړي انشاءالله چې تاسو به خوشحاله یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر محترمو معززو محترم مسلمانانو، الله تعالی مو خوشحاله او آباد او کامیاب او کامران لره. کم ځای کې چې هم اوسېږئ، تاسو ما نه پېژنئ، زه تاسو نه پېژنم. د موبایل په ذریعه باندې، د وظایفو په ذریعه باندې د الله تعالی د رضا دپاره یو بل پېژنو چې یاره دا هغه مولانا صاحب دی او وظایف موږ ته راکوي. او ډېره خلکه دا هم وایي زموږ وظایف کار نه کوي، نو قبلولو والا الله دی. ګوره زه نعوذ بالله من ذلک، زه خدای نه یم، زه د الله تعالی یو ګناهګار بنده یم، یو عاجز، یو کمزوری بنده یم، ستاسو د خپو خور یم. صحیح شوه؟ نو دا اثر چې په وظایفو کې اچي، او د الله تعالی چې ورکه کوي، او د انسان حاجت چې الله تعالی پوره کوي، د الله پوره کوي، دا انسان نشي. وظایف خو یو ذریعه ده، لکه څنګه چې سړی دعا غواړي، څنګه چې سړی 2 رکعته نفل وکړي د الله تعالی نه وغواړي، دغه رنګه د الله تعالی نومونه او وظایفو، تسبیحات، استغفار او درود شریفو، دا د الله تعالی نه د غوښتلو یوه ذریعه ده. نو په دې ذریعه باندې موږ غواړو، الله تعالی نه براه راست غواړو. صحیح شوه؟ نو انشاءالله دا وظیفه چې کوم مسلمان خور رور کوي، او خاص کر مسافر کوي، مسافر اکثر وایي زموږ کارونه نشته دی او کارونه هم خراب دي، په ټپو دي. یو خو مسافر ته دا درخواست دی چې هغوی د 15 وخته مونځ کوي. تاسو ته هم درخواست دی محترم مسلمانانو، ګوره صبر زموږ په زندګۍ کې سره بوره مونځ دی. که مونځ هم موږ نه کوو، قسم په الله موږ او ځناورو کې ګوره بیا فرق پاتې نه شو. که موږ مونځ نه کوو، موږ او کافرانو کې بیا فرق پاتې نه شو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکو کې راځي، مفهوم یې داسې دی چې مسلمان او د کافر په منځ کې فرق کوونکی صرف مونځ دی. نن مسلمان چې څنګه غیر مسلم ځان جوړ کړی، دغه رنګې مسلمان هم ځان جوړ کړی. غیر مسلم چې څه کوي،
دغه رنګ مسلمان هم هغه کوي څنګه چې هغه کینی پاسي مسلمان هم هغه سي کینی پاسي څنګه چې هغه خپل شکل ساز کړي داسې مسلمانان هم خپل شکل ساز کړي ته یو نارمل کافر انسان را ول یو نارمل مسلمان سره کینه وته پکې د دوانو کې ماته پہچان وکړي دا مسلمان دی یا کافر دی ځکه هغه ګیره بونډای کړي دم ګیره بونډای کړي هغه ګیره خرولي دم ګیره خرولي هغه پنسي د ګټو نخ کته دم پنسي د ګټو نخ کته هغه داسې لباس چولې چې د رسول الله مبارک د سنت خلاف دم چولې صرف په جبه کې به یعنی په جبه کې فرق وي څوک په انګریزاني څوک په اردو والی څوک په پښتاني لیکن ته دوه کسان را ولا یو غیر مسلم یو مسلمان د دې زمانه چې کوم نارمل مسلمان دی یعنی ډیر دیندار نه دی نو هغه او دغه کې فرق نه پاتې محترم موږ دغه مسلمانان موږ دغه خلک یقین وکړه موږ غواړو موږ ته دا نه ملاویږي د عمر رضی الله عنه چې وی کاش او کاش دا وی او کاش دا وی هغه الله وسم موجود دی کوم چې د رسول الله مبارک زمانه کې موجود عمر رضی الله زمانه کې موجود هغه الله وسم دی هغه غیرتی الله هغه په مسلمانانو مین الله لیکن مسلمانان نن به غیرت شوی دي مسلمانان خپل الله پر خو د خپل رسول پر خو دي صرف د دنیا په مراعات د دنیا په له لعب د دنیا په خواهشات او د دنیا په مزو کې صرف د خوراکونو او مزو کې من اخته نو د الله تعالی خاطر او چې صرف مونږ خو کم اس کم په پابندۍ سره کو نن کو مسلمان ناکام دي صرف د مونږ د وجه نه دي او د بده باندې سرچ شوی چې کله مسلمانان دومره شي کنه د سحر په مانځ کې مسلمانان دومره شي لکه د جمعې په مانځ کې چې سمري نو د هغه نه پس په د غیر مسلم زوال شروع کیږي نن سحر په مونږ کې دوا یا درې کسانی د ماخام په مونږ کې لس پنځل لسی بازارونه ډک دي پیغلی جنکې بیو د بلمازه ګرځي لکان بلمازه بیو د ګرځي دا کم سټ تمنګ روان ولا الله ته مونږ نو ورزو خبر ته مونږ نو ورزو خپل الله پیجن الله بندگان او عقل ځان کې راولای سوچ راولای څه د پر الله پیدا کړی کم خو رواني الله تعالی دې موږ له عمل راکړي محترم وظیفه را تخیمه تاسو وایي چې بل سټ ته لاړ خو اکثر د درد نه ډېر خبرې کوم او الله تعالی دې موږ په دې باندې عمل راکړي وظیفه ده د فرشتو تسبیح ته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا سحر منفس سحر منشیو کې سل واره وایا او کو ماخام مونږ د کوشش وکړ سل واره وایا په دې 200 پیرو باندې ستا ټول سحر د 15 منټه شپږ منټه و منټه دی په لګي یا 10 منټه دی په لګي او ماخام د په هم 10 منټه لګي شل منټه وسلیرو شو ګنټو کې د شل منټه الله تعالی لورکا او ورسره وسلیرو شو ګنټو کې یو ګنټه منځونو لورکا فرض منځونو لا ان شاء الله د ګناهونو نزان لګرامانه ک الله تعالی به ته ګوره چې الله تعالی د څنګه ژوندۍ بدلی من په خپل ځان نه بدلو منګه بس په خله کې غواړو بس په خله کې راته زرغون شي په خله کې راته نونای سو کرا کې دا سې نه کیږي ها دا سې نه کیږي له خواري او مهنت الله تعالی دین د پاره او کو دنیا د پاره سونه مشقتونه کو دنیا ژوندۍ لګره د آخرت د پاره د آخرت ژوندۍ ډیره ده دنیا د پاره مونږ ډیر ستړي کو دنیا او آخرت هم هیر کړی الله تعالی دې معافي وکړي الله تعالی مو خوشاله او باد سات الله تعالی مو کامیاب او کامران په دوه